اصل کې حضرت موسی علیه السلام د دې درخواست کړو چې موږ یو کتاب راوړو، اوس موږ د فرعون د ظلم نه خلاص شو. چې کله فرعون ډوب شو نو بني اسرائیل سوال وکړو چې اوس د الله د طرف نه موږ یو کتاب راوړو. نو موسی علیه السلام کتاب راوړو، تورات، هغه ورته ولستو. نو دی ورته چې د احکامات پکې بدل کا. نو حضرت موسی علیه السلام ځان سره اویا کسان د بني اسرائیل نو واغستل او هغه چې کوم د تور غر ته لاړ. هو دی وته چې موږ ته دا احکامات پکې بدل کا. هغه دا خو نشم بدل، خو د الله احکامات دي. نو دی بیا سووي دی وی چې دا تنشي بدلولي. استاد کتاب موږ نه مونږ ته څه پته چې دا کتاب چې کوم دی د الله د طرف پتا باندې نازل شوی دی چې دا ځان نه جوړ کړي. نو موسی علیه السلام دی تر هغه پورې موږ د کتاب نه منو تر څو چې موږ د الله په خپل باندې نیول چې تورات زما کتاب دی. نو موسی علیه السلام د خپل ځان سره دا اویا کسان واغسل کوه تور غر ته بوتل. نو الته کې وته الله پاک چې په خپل خبري ورسره او فرمایلی، الله تو فرمایل چې دا زما کتاب دی او ما په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل کړل دا ونیسه په دې باندې عمل وکړه. نو دی بیا وی چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. موسی علیه السلام ته وی چې د الله پیغمبر تر هغه پورې موږ په تا باندې ایمان نه وروړو. دا خبره موږ نشو کولای چې دا د الله کتاب دی تر څو پر چې موږ الله لیدلی نه الله راته براه راست نه ویل چې دا زما کتاب. نو الله پاک له دې خبره باندې غوسه ورله، غوسه شو. الله پاک جهود او یا وړه کسان الته کې مړ کړل او بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې دوباره ژوند کړل. چې دی کله واپس رالو نو موسی علیه السلام الله تو فرمایل چې کو تاسو نه د بشري تقاضې مطابق د انساني فطرت مطابق تاسو نه د غلطي وشو نو احکامات ټیک ته چې ګران دي او هغه غلطي به تاسو ته معاف کوم. نو دی جورال نو خپل کشرانو ته وی چې د سکات الله پاک چې کوم کول شي نو هغه کوي چې کوم نشي کول نو هغه مکو. نو دی بیا د غلطه کې انکار وکړو چې انکار کو تورات نه منو چې تورات کې احکامات لګرانو خو اگر چې دی ګرانو احکاماتو خو د دې د مزاج مطابق الله حکیم ذات الله پوي. نو دی بیا تورات نه منو چې نه منو الله پاک جل جلاله پرشتو حکم کو ورشه د تور د غرب د پاسه چې کوم دی 19 په زور به ومن نو کوه تور غر پرشتو شت کړي د سر د پاسه ونی ورته منه کو نه من. نو دی وی سجده وکړه چې الله پاک منونی په یو سترګ باندې سجده کړو بل سترګ بار غر تکات په دا ټیم کوم ور دي دور نه یاره دومره سخت قوم دا بني سره. نو بیا چې کوم دي چې الله پاک مونږه مون نو الله پاک جل هغه غر په اوچت کو په زور بیا تورات ومن. نو دې کې یو سوال پیدا کیږي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې خو زبردستی نشته، په زور ته په چا باندې وسړی کافر په زور سر نشي مسلمان کول، په دین کې زبردستی نشته. نو مطلب دا دی چې کافر په زور نشي مسلمان کولی، خو چې یو سړی ایمان راوړي د ایمان نه پس دې مرتد شو نو دله بیا 3 ورځې مهلت ورکول کیږي. کو په 3 ورځو کې واپس دی اسلام ته رانغی نو بیا دی واجب القتل لی، بیا حکومت وخت لا پکا دی چې دی قتل کی. 3 قسمه قتل جایز دی. یو دا چې کوم سړی مرتد شو نو دله به 3 ورځې مهلت ورکول شي. کو په 3 ورځو کې دی واپس اسلام ته راغی نو دی معاف شي، او کنه 3 ورځې پورې دی واپس اسلام ته رانغی اسلامي قبول نکو نو د قتل واجب دی. او دویم چې کوم سړی شادي شوده سړی وي هغه نه چې کوم دی ګناه وشي نو او د باندې گواهان چې کوم دی ثابت شي هغه جرم به ثابت شي، یعنی گواهان به پیش شي عدالت، نو د دې سړي قتل چې کوم دی جایز دی، به چې کوم دی رجم کول شي، په وړو وړو کانو وشتل شي. او دریم چې کوم سړی قتل عمد کی قصدن عمدن یو بی ګناه مسلمان قتل کی نو دا قتل چې کوم دی جایز دی. نو دلته کې الله پاک جو په دې باندې په زور دا دین منلې دی، خو دې خو به اسلام راوړی وکنه، موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی وو او دا غینه پس واپس شو مونږ نه منو نو الله په زور چې کوم دی دا لا اکراه فی الدین د دې کې دا چې کوم دی نه راځي.